نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلماء أمته راشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. گرامی قدر لری و نزدین راتنونکو مشرانو کشرانو نوجوانانو مهمانانو مهزبانانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم. هر کله وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جمعة الوداع رمضان شریف بس یو څو لمحات تاسو موږ سره پاتې شول او د رب مهرباني چې موږ ته جمعه په ابتدا سره رمضان شریف را نصیب کړلو. پنځه جمعه الله رب کریم موږ ته په دې میاشت کې راته کړ. دا غټ احسان دی په موږ باندې، ولی چې په نورو ورځو باندې الله رب کریم افطار روزه ماتي په وخت باندې لس لکه خلق جهنم نه وباسي او جنت ته دننه کوي. خو د جمعې په شپې او جمعې په ورځ په هر یو ساعت کې په هر یو منټ کې الله لس لکه خلق جهنم نه وباسي او جنت ته دننه کوي. یقینا په موږ باندې غټ احسان وکړلو. موږ چې څومره د شکر ادا کو دا کم دی. ما عزت مندو په کار د سړی د رمضان شریف باندې خفګانو کې دا ډېره با برکته میاشت، داسې میاشت چې د دې قدر کفار هم کوي. هغه غیر مسلم چې مسلمان هم نه مني اسلام هم نه مني خو د روزې ادب او تعظیم کوي. داسې یوه میاشت ده. نو ما عزت مندو یقینا مسلمان ته پکار دی چې په دې میاشت باندې خفګان وکړي. نادان دی هغه یو انسان چې د دې میاشتې له قیمت نه خبر نشو، د دې میاشتې له قدر نه خبر نشو. دا انسان ډیر نادان دی. دته پته نشته چې دا څنګه بهترینه میاشت لاړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم وای که زما امت ته پته ولګي چې په دې رمضان کې څه دي، د دې رمضان څه ثواب دی، فرمایي دوی به دا دعا کوي چې یا رب ټول کال دا رمضان میاشت دی. داسې فضیلتونو نه ډکه میاشت. حضرت موسی علیه السلام فرمایي وای که چېرته الله رب کریم نبی علیه السلام امت تا او ما ته عذاب را کولو، الله خیال وی اراده و نتو، نو الله رب کریم با قرآن او رمضان شریف شانت میاشت مونږ ته نه ورکوي. نه بیا قرآن را کولو او نه بیا رمضان را کولو. الله رب کریم چې دا دوه شیزونه حضرت موسی علیه السلام فرمایي دو امت ته ور عطا کړو، نو گویا کې الله په دوی باندې رحم او کرم اراده ده، دوی ته عذاب ورکولو اراده الله نشته ده. الله اکبر. نو فرمایي قدر زر زرگر شنید قدر جوهر جوهر است. د زرو په قدر باندې زرگر پوهیږي، عام سړی خو نه به پوهیږي، هغه ته پته لګي. او د مرغلرو هیرو جواهراتو باندې د هیرو جواهراتو ول پوهیږي، عام سړی خو ستا ما خو په دې کانو نه پوهیږو. نو ما عزت مندو دا میاشت هم موږ دپاره ډېره بهترینه میاشت. یقینا دا 100 غنټو نه بعد به دا میاشت له موږ نه رخصت شي، بیا به موږ که ډېرو غواړو خو دا خوندونه او لذتونه به نه وي. اختر به راشي او تیر به شي، خو بیا اختر هغه کم اختر چې زمونږ سلف صالحینو تیر کړی دی، کم اختر چې زمونږ نیکانو پرهیزګارانو تیر کړی دی، هغه څنګه اخترو. حضرت خواجه بایزید بستامی رحمت الله علیه فرمای بازار ته ووتل، څه ګورم
حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت الله علیه د خپل زمانه دویم غوث د زمانه تیر شوی دی حضرت معروف کرخی ډیر اوچت او لوی بزرگ هستی تیر شوی وې د لګوت نه یو ماشوم نیولای دی ما ورته وی علی جان دا څوک ته تاسو څه اراده ده ما ته وی دلته د ماشومانانو لوبې کولې او سې ځان لاخستی او غزان خړل ما په د ماشوم باندې خیال شو دا یو ګټ کې ناشته او جاړي ما د ماشوم نه تاسو کړو چې ولې جاړي وې د ماشوم ماته وی چنن د اختر ورځ دی نن اختر ورځ خو زما په بدن جامې نشته نن اختر ورځ خو ما سره دومره څه نشته چې د خپل خېټې ته واله وګایم بدن مې څه نشته پلار مې وفات شوی دی وای بیا مې دله غزان واخیستل او د لاسه مې ورکړله ما سره چې 100 عامې په ده باندې 100 روپۍ بیا مې ولګولې اوس دا زه تا ته حواله کومه مې چې علیجا دا به ډېره ښه شي حضرت خواجه بایزید بستامي رحمت الله علیه فرمایي لږ واورئ دا حکایت واورئ په دې کې ډېر غټ نصیحت دی فرمایي ماشوم ما روان کړو هغه باندې مې ډوډۍ هم وخوړله جامې مې ورکړې د چې څه ضرورتو هغه مې پوره کړو نو ماشوم لاس پورته کړو وایي یا ربه خواجه بایزید بستامی ته هغه مقام ورکې هغه عزت ورکې هغه شرف هغه علویت ورکې چې کم ته خپلو نیکو بندګانو ته ورکوي فرمایي الله ذات قسم په هغه ورځ چې د دې ماشوم په دې دعا سره ماته کومه خوشحالي میلاو شوې ده زه سپېرګیری شم مرګ ته راورسېدم خو ماته بیا چېرته دومره خوشحالي نه ده میلاو شوې دا یې زمونږ سلف صالحینو دا یې زمونږ مشرانو اخترونو څنګه یو مسلمان یو مجبور یو پریشان حاله چې تا او ما ته راشي ستا او ما کرکټر څه دی ستا او ما کردار څه دی او زمونږ سلف صالحین څنګه حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کے ناست یو کس راغی علی جا ډیر زیات پریشان یم ډیر زیات خفه یم ولې څه مسله څه شی دی قربان یو سړی قرض دی رامان دی او ډیر زیات مې تنګوي بار بار راځي کور ته دروازې ته مې ولاړي دا سړی زه پوه کوم زما خبرې باندې پوهېږي نه زه ورته چې لږ ټایم راکړه لږ مهلت راکړه خدای بار بار راځي نو زه ته خورم نه خو زه مجبوره یم ما عذر دی اوس یې نشم ورکولی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي راځه دا ما ښه پیژني او ما ښه قدر او ادب کوي او زما تعظیم کوي راځه ما پسې اعتکاف نه وروتلو اعتکاف یې مات کړو لاړو سړي سره خبر وکړله ګورې دا سړی چې دی دا چېرته تا نه ځي نه دی د ذمهوار زه یم خو ده ته مهلت ورکړه بهرحال هغه د خبر ومنله وی صحیح ده جي چې ستاسو څنګه خوښوي څه وخت چې واپس شولو دا کس ورته وایي صاحبه تا خو اعتکاف مات کړلو ما دپاره دا خو تا دلته راغوښتلی شو تا اعتکاف مات کړلو نو ده وخندل دو فرمایل دا اعتکاف به زه بیا وکړم خو ما مدینه جانان صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلی دی ما آتاکم الرسول فخذوه الله رسول چې تاسو ته څه درکوي بیا یې ونیسئ والې وما نهاکم عن فانتهوا او څه نه مو چې منع کړي بیا ځان ترې وساتئ دین مونږ دومره فالو کو چې زما دیزي پورې خوښوي چې زما دیزي پورې خوښه نه وي بیا به زما ویښته د سنت نه وي بیا به زما کردار د سنت نه وي دین به زه الله فالو کوم اسلام به زه الله فالو کوم چې څه وخت زما نفس په خوشحال وي دا ستا اسلام نه دی ګوره یاد وساته دا ته نفس مطابقت کوې خواهشاتو پسې شوی
الله فرمای ما رسول چې صدر کوي هغه ونیسئ او سنه مو چې منه کې ځان ته وساتئ. یقینا چې سنه دې منه کې په دې کې د دنیا هم نقصان دی او آخرت هم نقصان دی. یو صحابي نوم دی سخر. سخر مطلب کېږي انتهایی سخت تند مزاج. دو په آخر وخت کې افسوس کولو. دی فرمای ای کاش چې ما د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا خبر اوریدلې. الله محبوب ما خواته راغی ما ته فرمایل ای سخر. سخر معنی کې انتهایی تشت سخت مزاج. ته دا خپل نوم بدل کړ، ته په خپل ځان باندې سهل نوم کېږده. نرمی کوونکی، اسانی کوونکی، نرمی وال، اسانی وال. ما نبی علیہ السلام ته عرض کړ چې قربان ستاسو خبره په ګل بدله زما نه ما خدا نوم زما نیکه خدای دی. دا نوم زما نیکه خدای ځکه نه بدلوم. وای ای کاش چې ما د الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم دا خبر منلې وای. نن زه بوډا شوم لکټ نه پاسېدی نشم خو زما غصه او زما ترش مزاجي دومره دی چې هغه ما ته پته او چې ما د الله محبوب مطابق سهل نوم په ځان باندې خودی و. نن به هم ما په دې کمزوري عمر کې هم نرمي او اسانی کول. نو ما عزت مندو الله فرمایي سچ ما رسول درکې. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو ورته فرمائی اے دے اللہ بندہ اعتکاف خو مات شو زبے بیاو کما. خو رسول کریم فرمائی چاہ خواتا چی یو مسلمان راشی یو فریاد ورته راوڑی یو پریشانی ورته راوڑی او دای دے اخ پریشانی اغا فریاد واوری لار شی او دے دا مسئلہ حل کی رب کریم بزما دو غمتی تا لس قبولو اعتکافونو ثوابتاو فرمائی. لس قبولو اعتکافونو ثواب مخ اخش استگو. اللہ اکبر. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سو وقت زمونگا مسلمان د خپل اسلام د خپل سلف صالحینو زمونگ د مشرانو په طور طریقو باندې تر وخت پورې دا د اسلام المر په کل دنیا باندې روخانو چې مسلمان خواهشاتو پسې شول. مسلمانو خپل دین مطابقت پرې خودلو. مسلمانو خپل شریعت تشاو ګرځوله. نو مسلمان خوار او زار شو. مسلمان خوار او زار شو. نو ما عزت مندو قدر مندو دا مبارکه میاشت دا د غم خواره میاشت دا مبارکه میاشت دا د محبتونو میاشت. په دې میاشت کې ته چاته 1 روپۍ هم ورکې دا الله او سو درته بدلولی شي. قرآن کې الله فرمایي له دې نه هم الله درته زیاتولی شي. چاله 1 روپۍ ورکې چاله 1 کجور ورکې الله څومره په باندې راضي کېږي په دې میاشت کې. فرمائی اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې مسلمان رور تخ خبر کول دا هم صدقه دا هم صدقه ده چې مسلمان رور ته څوک خوږه خبرو کې خوش مزاجي. نو ما عزت مندو سبا اختر ده الله دې هر مسلمان دې پارا واقعي اختر وګرځوي. ليس العيد لمن لبس الجديد ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن خاف الوعيد. اختر د نو جامو نه ده. اختر د نو جامو نه ده. اختر د نو پیزارو نه ده. اختر د ستا د تیاریو نه ده. اختر هغه اختر ده چې تا په دې میاشت کې عبادت وکړو او الله د راضي شول او ته واقعي پوه شوې چې زما دا کم عبادت کړه یقینا الله په در باندې قبول دی. خو که هغه د مال په صورت دی صدقات و خیرات په صورت دی نوافلو په ذریعه دی ذکر و اذکار په صورت کې په هر صورت کې چې دی خو چې تا نه پوه شوې چې قبول دی بس بیا ستا دپاره اختر دی. زمونږ داسې خلک دي چې یوه روژه یې نه نیولې او دومره تپوسونه کوي استاد اختر به کله اختر به کله هلکه تا خو روزانه اختر وی تو خو روزانه کور کې خورې اوس کې ته څه تپوس کوې. یاد وساتئ دا اختر د مؤمنینو اختر دی. دا اختر د الله د نیکو بندګانو اختر دی. اختر د خوراک څښاک نوم نه دی. اختر د نوو جامو نوم نه دی.
اختر د ستا د تیاری او یو زی ته چکر ته به زوبل زی ته به چکر ته د دې شي زنوم نه دی اختر اوغه خلکو اختر دی چا چې رب راضي کړی وي چا چې خپل رب پیروي کړي چا چې خپل رب بندگی کړي خو افسوس نن موږ مسلمان کمې خواته روان ها کمې خواته روان څومره کسان به په دې جمع غفیر کې چې ټوله میاشت په لوډو باندې تیره کړې تاسو ته پته شته کل عبث حرام لوډو کول حرام دی یاد وساتئ چا درته وی چې ته ټایم پاس پکې دا روا دی کم عالم درته ویلی دی لوډو کول حرام دی یاد وساتئ دا عبث کار دی او هر یو عبث کار چې نه د دنیا فائدې وي پکې نه د آخرت فائدې وي پکې هغه حرام کار دی تا رمضان شریف په څه باندې تیر کړی په دې شیز باندې تیر کړی دی او بیا دې باوجود تاسو کې چې یاره استاد جی کزه فطرانه ورنه کوم نو سبق یو خدای باندې فطرانه ورکیږي دې لپاره چې تا دا کم کوتایان شوی دي غیبت ته نشوي دروغ دی ویلي چغلی دې کړي چا سره حسد ساتل پزړه کې کینا او بغض ساتل یاد مقصد دا دغه سه افعال کړي چې خپل روزه دې پلانډه کړي نو بیا ما عزتمندو قدرمندو دا به ور پاره مرهم شي دا به ور پاره پټي شي خو توبه به هم ور سره کوي توبه به خامخا وباسي دا یاد وساتئ هر ګناه چوي الله یې بغیر د توبې نه معاف کوي توبه به خامخا کبیره ګناه ته وباسي دا کبیره کار د نشوي دی کچا دی په دې میاشت کې فلمونه کتلې وي ډرامې کتلې وي بدنګاهي کړې وي خپل روزه نه ہونے کے برا صرف فرض قبول شوی دی حکم فضیلت چو او فضیلت نزان محروم کړای دی ولې چې د خپل روزه نورانیت ختم کړای الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم خواته یو صحابي راغی قربان زما خويند روزه دی سټه می ماته کی سټه می افطار کی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ستا خويند خو روزه نشته و روزه یې خو دی وی نشته راول خويند چرای وست الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم یو لوخه ورته وخت وې دې ته الټي وکړي چې الټي کله خلینه دغه خو بوټي را پریوته دغه خو بوټي را پریوته وغه خو مونږ نه دی خورلې الله محبوب ورته فرمایي تاسو ولې قران دا آیت نه دی اوریدل چې څوک د مسلمان غیبت کوي دا داسې د لکه د خپل رور کچا وخه چې خوري کلحم اخی د خپل رور وخه خورل دي تاسو غیبت کړی دی غیبت په وجه سره د تاسو روزو غندورانیت هر څه ختم شوی تاسو سره جماعت وي سره افطار کوي نن مسلمانه ته څومره د میاشت په غیبتونو تیر کړه څومره تا په کنزلو باندې مونږ په دې خپل وګونو باندې د خلکو کنزل لکه تا ما دې پر روزه نه سره چې په خلکو باندې کارېږي خلکو دې پاره دې نیولې ک عرب راضي کولو دې پاره نه یو تا خو نه دې کل جهان خلکو روزه دې او دې مطلب خدا نه چې ته ماشومان ته کنزلې کو روزي مطلب خدا نه دې چې ته کله یو تور کارېږي او کله بل تور کارېږي روزه دښشته وي داسې خلک بدرته وخایم داسې خلک بدرته وخایم چې پورا کال روزه وي دی غوی په تندی باندې هم چرته چام یو رزران جو ملال نه دی کتل ولې چې تخپل رب راضي کوي نو چې په کم کار کې تخپل رب راضي کوي نو پیغه کې ستا دې پارا بیا اخکار کې تا افغان ولې دې اخکار کې ته پریشان کېږي ولې اخکار باندې ته بدول محسوس کوي یاد وساتئ ما عزت مندو دا مبارک میاشت لمون نه پر رخصت دا بیا هم راضي خوستا او زما ټایم نشتا څومره داسې خلکو په 2022 کې چې موږ سره په دې وخت کې ناست نن هغه خلک نشتا خاور ولاندې دي نمونه بیا درته وښایم چې فلانه او فلانه او صدا سه خلک چې زه بیا پیژنم خو نن نشتا انسان خپل رب راضي کا الله خواته چې ته ورځې چې د خپل ژوند باندې بیا ته افسوس نه کوي مسلمان ته مرګ راتل دا خفګان نه دی مسلمان ته پریشان مرګ راتل دا پریشانی دا یو عارضی لایحه پیښ وا یو عارضی لایحه وشوا مسلمان چې مړ شي او ایمان له دې دنیا نه د ځان سره اویسي د مطلب دا سیده لکه ایوې کمرې نه چې کور کې وته او بلې ته وردن نشوي چې تاسو موږ کور کې زما رور زما پلار ما خواته ناس وي او ما نه پاسه او بلې کمرې ته دن نشي په دې موږ خپه کېږو نه خپه کېږو
خو نن مونږ مسلمان له کافرانو نه زیات په مرګ باندې خفه کېږو. څو ورځې فلانی بېهوشه، څو ورځې فلانی. او خدای بندګانو مونږ دپاره آخرت دی. دا الله چې فرمایي که نه کل نفس ذائقة الموت، مرګ ذایقه به شکې. سکلو تاسو نه تپوس کوم سکل څه ته وایي؟ مالګه در واخیسته په ژبه دې کېښوه، زیات نه زیات 100 منټه به ستا په خوله کې خوند وي. چیني در واخیسته په ژبه دې کېښوه، څومره خوند به وي چې ډېر زیات ټیم تېر شي 10 منټه وي، دې نه بعد خو به نه وي که نه. نو مسلمان سړی چې دی د دپاره بس فقط مرګ راتګ دی، بیا ژوندی شي. تا معاینه محسوس کوو، تا معاینه محسوس کو، بیا دی ژوندی شي. تر دې پورې الله محبوب فرمایي چې په قبر باندې مرغه کینی، دې مړي ته ښکته خاورو لاندې وي دی، ده ته دا پته لګي چې دا نر پې ناست دی که ماده ناسته ده. دومره بصیرت او بصارت تیز شي. ما عزتمندو موږ ته پکار چې خپل ژوند خپله زندگی الله او د الله رسول احکامو مطابق تیر کړو، د محبتونو ژوند تیر کو. سبا د خوشحالو ورځ دی، سبا د محبت ورځ دی. ګوره یاد وساتئ چا سره د په زړه کې داسې لږ د ډېر څه راغلی وي، د سبا ورځې له خاطرې لرې کړه یار، موافق. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې چا سره تعلق ختم کړي په ورځ د محشر د زما حوض کوثر ته دا سړی نه راځي. سبا به تا او ما جامې نه وي اغوستي، ښه به برابر یو، په سنتو به هم برابر یو. او څوک داسې کس راشي چې لږ مو په زړه کې تریخواله راغلی او زه یې وینم او لار ورکړم سایډ ورکړم، نه دې به کوې. خو ته خو مولانا صاحب خواته ناستې، تا خو تربیت حاصل کړی دی، ته به نه کیه. او که ته دې باوجود هم الټه کوې، بیا ته غر کې یاد وساتئ، بیا غر کې، ځکه چې ته خپل نفس باندې حاوي کېدی نه شې. دا معاملات دي، دا به راځي، خو مونږ به مسلمانی نه پرېږدو. معاملات راځي، معاملات صحابه کرامو په منځ کې راغلي دي، خو دعا سلام یې نه دي پرېښودي. مونږ ته مسلمان سړي سره دعا سلام نه دي پرېښودل پکار. دې نه علاوه څومره خپلوان دي، د خوشحالو ورځ دی، خامخا ورځئ، خامخا سلام پې باندې اچوئ. تا ته پته نشته دی، خو ستا یوه نیا به وي لرې به پاته کېږي، هغه به دروازې ته ګوري چې زما لمسی به کله راشي. خامخا ورشه سلام پې باندې واچوه. دا د محبتونو ورځ دی، د صدقاتو خیراتو ورځ دی. دا یوه خبره کومه، سبا سهار کې پیل ځل اول غسل. دلته ما دا نوې خبر واورېده چې څه خلک له شپې نه غسل وکړي. یاد وساتئ اختر په ورځ باندې غسل کول سنت دي. څنګه چې جمعې ورځ دی، جمعې شپه نه، د جمعې ورځ داسې د اختر په ورځ غسل کول سنت دی. او ورځ کله شروع کړي چې سحر اذان وشي، سحر اذان وشي، هغې نه بعد غسل نه بعد نوې یا استری کړلې شوې تازه دم جامې صفا جامې واغونده، خوشبوی ولګوه، سنت جوړ کا، ترخونو زیر ناف ویخته کټ کا او عطر ولګوه. بیا جمعې اختر موز طرف ته عیدګاه طرف ته روان شه. تک په یوه لاره باندې واپسی په بله لاره باندې قبرستان ته په دې ورځ تګ مستحب دی. او دې نه علاوه مسلمانو سره معانقه کول، غیږه ورکول، دا هم مستحب کارونه دي. خوشحالۍ اظهار کوه ورسره چونکې ته خو روجې نه راوتی، رب تا ته بخښنه هم کړې، اوس ته ناراضګي وال کارونه مه کوه. کوشش کوه ټوله ورځ په ژبه باندې درود شریف وایه، کوشش کوه ټوله ورځ په ژبه باندې استغفار وایه، معاملات جاری ساته. خو چې ټایم درته میلاویږي ذکر اذکار کوه، ولې چې تا ته د بخښنې پروانه میلاو شوې، تا ته الله له طرفه د بخښنې سرټیفیکیټ میلاو شوی. نو دې باوجود هم چې ته بیا غلطې کوې، نو خیال کوئ ګورې داسې بیا د ګناهو دلدل کې ځان گیر نه کوي. رب کریم جل والا شان العظیم نے مونږ ته عمل توفیق نصیب کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی الله علیه و آله